کړمه خلکه نوکري نه ملاویږي څو کړمه خلکه نوکري نه ملاویږي کویدن مې پاتې کیږي څو کړمه ها ګوړه ګوړه کوه ولې خوله به دې خوږېږي خوله به دې خوږېږي خوله به دې خوږېږي خوله به دې خوږېږي ویم انسان شالالا زه د رډیو یا ټیپ ریکارډر نیمه که نه چې لګیا بیم درته او تاسو به لګیا یې خپلې ماتې ګوډې به سموئ ماتې ګوډې پیژني جنۍ بس که نورې خبرې مه کوه پرېږده چې روپۍ ګل راته چیټۍ واورې چې په زور زیرم پوی ای روره ستا ورته خیال دی خبرې په خپله کوي او بانه کوي ما ښه روپۍ ګله د روپو خبره کوه ورته ووایه چې تا کومې روپۍ رالیږلي هغه ټولې لګېدلي راشه که تودېږي ویم دلم کلي ورکه ویم انسان شالالا چې د زورور خان 50,000 روپۍ ته لرې کړي که نه نو بیا دې په بینک کې 4.5 لکه ضرب پاکستانۍ کالدارې پرتې دي کالدارې پیژني پیژنمه روپۍ ګله خبره دا ده چې روپۍ په ځوانۍ کې ګټلی شي او په ځوانۍ کې جمع کولی شي چې په سړي باندې ډاره باره تېره شي نو بیا بنده ګوره هېڅ هم نه شي کولی زما د په توبو توبه انسان شالالا توبه ویمه چونګ خاورې راواله او د خپلې خولې ته یې واچوه وایه ولې ولې خو جنګي او زه تا سره جنګ نه کوم نه روپۍ ګله جنګ نه کوو خبره کوه ویمه برکتي د له یوه ټکم نه رالېږله نو تا به یې کوم خر د لارې اړولی و پوه شوې چې لارې باندې روان و بار ملته نو نه دې ولې د ټیکس پیسې ورکړې وي او نه دې ویزې له ورکړې وي او بې وینا د له لکونه روپۍ رالېږي دا لږه ده روپۍ پیژني روپۍ هم پیژنم او روپۍ ګل هم پیژنم خو دا دې راته ونه وي چې څومره پیسې رالېږلي ښې ډېرې دي خو که بل زورور خان یا یو کمزوري سړی در باندې پیښ شو نو ورته وایه چې هېڅ نه دي انسان شالالا ستا په بینک کې پوره 15 لکه روپۍ پرتې دي او 15,000 پکې د ګلغوټۍ پرتې دي وی ورته وایه چې څه پکې هغه پې کوه ماما ګله زما دپاره پکې څه خبره اتره نشته نه مړه بېکاره پرځي زما دپاره پکې نشته نو ته د کوم باغ مولې پیژني مولې پیژنم خو نه ما تاسو پیژندې او نه زه تاسو پیژندم پیژندل پیژنې خبرې نورې باندې برابروم دی یا دې دما پیښې وکړې پیښو لکه یجنې ګلغوټۍ ته اوس د خیره سره پېغلې پکار دي چې ته اوس خپل ښه او بدو پېژنې ولې مورې زه خپل ښه او بد نه پېژنم څه دا ته چې کم ځان له خیالونو نه جوړې که نه نو دا به دې نصیب نه شي حقیقته کې فرق وکړه مورې که ستا دا مطلب وي که نه چې زه برکتي انتظار کوم نو بالکل غلطه ده او که برکتي 15,000 روپۍ رالېږلي نو د دې خو دا مطلب نه دی چې زه به د هغې انتظار کوم زه خو د وخت انتظار کوم د کم وخت انتظار چې سر کې دې سپین ولګي وکه مکلې وخت د چا انتظار نه کوي مورې ته بوډۍ اکثر ناجوړی نو بیا به ستا خیال څوک ساتي او دا جلې به چا ډوډۍ څوک پخوي زموږ غم مه کوه هسې انۍ بغې راته مه کوه ای جنې که دغه کور د نه خوښ که نه نو سپا راته ووایه مخلې ویمه خو چې کوم کور ته ځمه نو د واده کوېدنې خبرې به کړنې شي ویمه حیران یمه چې دا خلکو سره بله خبره شته او که نه خو به ټینګ ټینګ تنګ ټینګ تنګ ټینګ تنګ مونډې میجه ځه تا درې جماعته سبق څه ویلی دی چې ځان ته نه روکتې یا لورې ویمه تی راته ووایه چې دا مور دې څه وایي د دې خو 40 ګنټې د بلډ پریشر درجه اوچته بلډ پریشر پیژني دا به درته څه ووایم زه به درته ووایم زه د جنکو د ځوانۍ دغه څو ورځې چې وخت پې تېر شي نو بیا څوک تپوس نه کوي مورې که زما څوک تپوس نه کوي نو څه به وشي خو په دې کور به ناسته یم نو ناسته دې شکر دی نوکري راته شته په چا به بار کېږم نه ای روپۍ ګله ته ووایه چې دا ښه وایي
څه منو چې څه وایي نه ته کوڼې کله غوږونو کې دې معلومات شوي دي تا د انجینۍ خبرې وانه اورېدې زه به یې درکړم زو دا جینۍ دا خبرې پرېږدي ګریوان په تېري او بیا به ارمان کوي او یاره مې متانېدارې تم ښه وې او دا ګلغوټې هم ښه وایي نو نه نو دا بد څوک وایي بد زه وې منو بد پیژني لکه پیشونګړیا ویم که زه چېرې الیکشن ته ودرېږم که نه نو څه د خیال د کامیاب بشم او که نه تاسو کینئ پر سیواندي جي کینئ کامیاب بشئ بالکل خو دا خو څه اولنی خو دا ده خانجي چې تاسو دا 7 د چیلي اواز کوئ که نه نو دا به ستا د لارې خنډ کېږي او دویمه خو دا ده چې تاسو 10 کاله جیل تیر کړی دی د دې دویمې خو دپاره خو به د اول چېرته پوه وکیل لټو چې د جیل دا کیسه راله ختم کړي او د دې اولنۍ خو به د علاج شي وایه خانجي د علاج سوچ یې ما کړی دی څه علاج تاسو به داسې وکئ چې داسې نه داسې خو نه او بیا داسې نه داسې یا لکه پیشونګړیا دا څه داسې کې بنجاري جوړېږي څه سبا به تم په کوڅو کې اوازونه کې چې واخلئ رنجړو مې دنداسې سرخي پوډر مرهم دی سوچ مې دا کولو خانجي چې کله تاسو ته ګڼ کسان کینی او تاسو ورته تقریر کوئ او ناګهانه تاسو نو څه دې خیال دی چې تاسو له به څوک یو اوټ درکړي او دا خبره خو دې ځای نیسي نو خانجي ما د دې علاج وکتو چې کله تاسو تقریر کوئ که نه نو د ځان سره به یو چیلې ګرځوئ نو دا خلک ګوري چې ګنې دا اواز دې چیلي وکړو آفرین پیشونګړیا یاره وایم د پنجرو ساتلو سړی سلام علیکم خانجي وعلیکم دا څه راله زما نوم چیچو دی خانجي ستا نوم به چیچو داسې نینې دي څه نه صاحب نوم دا زما نوم دی او هر چا ته معلوم دی او زه د کشماشو پلار یم هله دا خو د چیلې اواز دی چیلې خو دلته نشته ولې نشته دا خو زما په پارټۍ کې چې شامل شي نو تا ته به هر څه ښکاره شي پاسه که نه پلار دې ولاړ دی او ته کېناست دی دې کشماشو له اجازت ورکړئ زه ورسره خپل سوال جواب کوم نو بیا به راشي ډېره ښه ده کچمچو وایم زما د پارټۍ منشور ورته وښیه ښه ده جي وعلیکم السلام وعلیکم دا جي تاسو لږ صبر وکړئ چې د مېلمنو سره مشي وکړو او د خپلې پارټۍ په منشور یې پوه کړم نو بیا به ځو خانجي موږ تاله راغلي تاله فصل مو تباه شو خانجي د اوبو ډېر زیات کمی دی مشل خان را سره لوس کړو چې یو جرنیټر به راخلم او یو سوزکی خو نه جنریټر شو او نه سوزکی فصل مو سوځې د خانجي ته راله څه چل وکړه او کنه خانجي معتبر خان خو را سره تش لوزونه کوي چپ شئ یاره دا څه د الف لیلا کیسه مو راته شروع کړه د معتبر خان خبرې هغه معتبري سره کوئ او ما سره به زما خبرې کوئ ستا خبرې څه خبرې زما ورونو خبره دا ده چې خانجي د راتلونکي الیکشن دپاره تیاری کوي تاسو ټول به ورسره که خیر په پټۍ کې شاملېږئ که نه پیشو لرې شه کچماچو د وګوره نو میلمانه ولاړ دي او ته ناست دی دا پیسې والا او مخکې به د میلمنو دپاره او د والد صاحب دپاره دی د شربت انتظام وکړې او بیا به د چایو ښه وایم چې زما د حجرې نه څوک اوچې شونډې لاړ نه شي ډېره ښه خانجي دا جي تاسو لږ صبر وکئ چې په دې مېلمنو باندې څه چای او شربت وکړو نو بیا به ځو ښه ده کی بنو خو یا کچماچو بچیه هغه مور چنچنې دې وي چې ځان سره به یې خامخا راولې داسې نه چې پټ شي رانه دې پټي کې دنه یاره په ډکه حجره کې زنانه او نامیالي یا لکه پیشونګړیا هلته به د هغه چرچڼه به په انتظاري
او دلته میلمانه و چې شونډې ولاړ دي زه ورشه سړیا ډېره ښه خاندي مخکې شه د حاجي خو د خاندي لاړو سلام علیکم په مخه دې ښه وعلیکم السلام غاښونه پټ کوي سړیا اوټ راله خرابوئ بابا جانه تش میسته نستی والا مونه خورا مونه دا په کومه خوشحاله کې دا په څو کیلو شوي دي بابا جانه د نرخ تپوس مه کوه خو مونه خورا زه پوه شم چې دا مونه تا ولې راوړي دي خو دا خبره ته په خپله ماته وکړه بابا جانه خبرو هغه زړه ده زما او د ګلغوټۍ د واده د واده بیا د خرچو خبرې دې شروع کړه ته مور دې نیکه کره مروره تلې ده د دې به څه چل کېږي بړه بابا جانه خبره زاکم او د کور ته واپس راشي داسې ښکاري چې ته د ګلغوټۍ نه پرېږدي او ما نه پرېږدي خو دا راته ووایه چې په دې واده به څومره خرچه راځي بابا جانه د خرچو غمونه مه کوئ بس تاسو امونه خورئ خو تاسو صرف ښه وکړئ زما په ښه چې کېږي نو ښه خو دغه انګریزي ګور به مې څه کېږي بابا جانه د هغې نه ما اجازه ته غشتې دی او د واده نه پس به هغه هم دې کور ته راځي سره زما د بچو خو نور هم خرچې زیات وشوي خو ما سره د یوې خبرې غم دی د څه خبرې بابا چې هغه انګریزان نه دي انوسي مې چې هغې راته په انګلیسي کې ګیټمنټ چې کوي زه خو پرې نه پوهېږم د دې به څه چل کېږي ښه یعنې بابا جانه تاسو رضا شوې او بچې خو ګورې په واده به ډېره کمه خرچه کې یو خو بل هم کټ که که نه صرف یې خرچه شوې ده بابا جانه خورئ دا ټول ستاسو لپاره دي ښه خورئ دا ګلغوټۍ دا کرسي اوچته کړه رخه مترو داسې کې په خیرونو نازو د ستړي نه یي زه بس کا په تا ویم خلک ملا تړي راسه نازو بچې ګیلې مانې به کېږي دې کټ ته کښېنه څنګه به کېږي رخه مترو تم دا نه پوهې ها یو شل ځل مې پوهه کړه خو څه وکړه اوسنی اولاد چې دی که نه خپله کوي او د بل نه مني نازو زه به هم در سره کښېنم ښه ګوره ګلغوټۍ اړو زما تپوس خو خبر دې وانه غوښتو زه خو نن راتلم خو ته راغلې نه ښه نو زه به لاړ شم ښه راځه که نه نازو کښېنه اوس خو هسې هم راغلې که نه دروغجنې انې بانې خو دې خلک ستا نه زده کړي وای دا خو نازو خور راغلی ده ستړې مه شي نازو خورې لویه شي پلوشي دا راته وایاست چې سبق تر کوم هدف پورې ورسېدو بس لګیا یم سبق ویم خو مزغو ته مې ټکي نه ورکوزېږي نو دې خو ډېر اسان علاج دی که نه هغه څه یو توده څپېړه وای شکر دی چې ته زما مسني ګینې تا خو به راله په څپېړو مخ سور کړی و زه بس ککړتئ کښېنه خبرې ډېرې کې او په سبق پوهېږې نه په خبرو کې خو سمه وکیله یي زه به که خیري وکیله جوړېږم وکیله خو څه وکړم سبق راته نه یادېږي پلوشي ته خپل زوړ سبق یادوه اخوا مخکه او زه به دې نازو سره یو څو خبرې وکړم ښه ټیک شوه واه شکر دی ګلغوټۍ ټول هم خوب لیدل شي ستا نه مې زده کړه کړې ده نه وایه څومره خبرې راته وکړم یا ګلغوټۍ لاول ورته له چای او شربت ست وکړه ښه نازو دا راته ووایه چې چای بس کې او که شربت دواړه نازو نازو چرته دلته راشه نازو راشه خبره ده ته کومه چرته دلته راشه څه چل دی څه چغې دي شروع کړي دي ټول خوب دې راله خراب کو نازو خبره ده خوشحالۍ ده خو یوازې تا ته نه کومه زه ورشه زبرخان ته مه واس که ښه داسې څه خبره ده ما یې که مازغو کې داسې چلو شو ګورګورې چرته دلته راشه ګورګورې داسې کار به وکړي چې دا واخله او چاله یې ورکړه خو ښکلې مرشۍ پرې راغواړه ښه ډېره ښه ده زه ورشه شابه زر ورځه وایه څه خبره ده کښېنئ مړو وایه څه خبره ده خبره دا ده چې بابا جان مې رضا شو زما او د ګلغوټۍ په رشته نو بیا خو دا د خوشحالۍ خبره ده نو بیا خو را ترغاړه وځه
بس که کوزې که زه خو مولا الله مبارکي ورکوم که نه چې کله روپۍ ګل ماما راته ښه وکړي زما خیال دا دی چې ټوله خبره د ګلغوټۍ خولې ته ایساره ده یاره که ګلغوټۍ ښه وکړه که نه نو ډېر خو نه خو پوره 10 روپۍ موټۍ به وویشم زه 10 روپۍ ځان سره سنبال کا ما ګورګورله پوره 1500 روپۍ ورکړې د مرچۍ لپاره اوس به راوړي خو چې مټۍ راشي که نه نو خورې به نه ګوره دا به موږ ځان سره روپۍ ګل ماما که هسې انسان شاه لالا ویمه دا ستاسو روپۍ چې په دې بینک کې پرتې دي که نه نو دا نقصان دی نقصان پیژني نه که نه روپۍ ګله څنګه نقصان دی پوه مې که ویم انسان شاه لالا ما سره د بنیادمانو یاره د بنیادمانو یاروره د بنیادمانو یاره او که نه داسې یره دا ویمه چې کله یو راځي او کله بل راځي او دې انسان شاه لالا ورته د ځانه سخي ارسلا خان جوړ کړ دی وی وله ورکې ویم که وربکو کاتې ته پاتې شوې که نه نو ګورې بیا به خپلې پیسې په دوربین کې مونې وینې په دوربین کې او بیا به هر سړي ته وې چې کاڼي راواله دا خوله زما پیوله کاڼي راواله دا خوله زما پیوله هیلو یا لکه څوک خبرې کې برکتیه څنګه ښې جوړې طبیعت دې ښه دی برکتې یا لکه ویمه ته غلی شه که نه غلی شه خبرې ورسره کوم زویه څنګه دلته خو ډېره زیاته ګرمي ده ویمه دغلته ګرمي شته والله چې موږ خو دلته پاخه کړو پاخه پیژني کټ شو یاروله څنګه و ښه خو که نه مړه ویم تاسو دواړه غلي شه سمم لکه د چنچنو خولې ورکړي دي اله بیا هیلو او برکتیا پیسې دې را رسېدلي دي پوره 6 لکه روپۍ دي او بچې ټول ښه دي انسان شاه لالا هم په مزو کې دي او خاپیری خور هم په مزو کې ده ویمه قربان شمه زویه دقسې رانلیږه دوی خو بس د پیسو خلک دي بغیر د پیسو نه یې بله کار نشته واده دې وکړو ډېر دې خو وکړل زویه واده یې وکړو ته راماله چې زه سره خبره وکړمه څنګه یې واده وکړو هلو برکتیا زه یمه ستا پلار یمه انسان شاه خبرې کوم انسان شاه یا لکه واده دې وکړو ګوره تا چې څومره پیسې رالیږلې دي نو موږ په بیت کې ایښودي دي دا تاسو وکړو موږ خو یې په دې پیسو به موږ تاله دلته واده کوو تا خو زمونږ ټول ارمانونه خاورې کېدې راکه بستې ویمه څه 302 یې نه ده کړې وعدې کړې دي واده پیژني برکتیه زویه ویمه ډېر دې خو کړل چې دقلته دې واده وکړه ویم په واده خو دې شریک نه شو که نه خو که خیر چې زوی ده له خدای درکړي که نه نو مبارکې له به بار ملته درځمه مبارکي پیژني شمشیر خانه چې د یو بل نه دې خبر کړم د سره زړه ورخوږه روپۍ ګل ماما راته وې چې برکتي په بار ملک کې واده وکړه ولې ته پې خفې سه نه زه خو په ډېر زیات خوشحال شوم نازو راشه څه دي بیا څه خبره ده وی برکتي په بار ملک کې واده وکړو زه ښه شوه موږ ته اوس نور هم خبره اسانه شوه هسې روډي ورشه که نه دا لوه خو پخه که څه ښه ځه ډېره ښه ده دا ډېر راځئ چې راځئ مالی د نظاره و پټ پټ خندله مالی د نظاره و پټ پټ خندله ویمه ریخمې راشه چې یو داسې خبره درته وکړم چې د خوشحالۍ هم ده او د غم هم غم پیژني
دا لا څنګه خبره ده دا کنه هسې خو درته نیم لګیا ویم برکتي په بار ملک واده وکړو واده پیژني نو دې کې د خفګان څه دي خوشحالۍ څه دي ګوره ریخمې د خوشحالۍ خبره دا ده چې زما د خورۍ کور ودان شو او د خفګان خبره دا ده چې ما ته په هغه په واده کې شریک نه شو او ټینګړم پکې وانه چونه انک دنګ انک دنګ انک دنګ ټنګ دا خدا داجي دا روپۍ به انسان شاه ماما ورکړي داسې دي د څه روپۍ داجي دا روپۍ دي چې ما ته برکتي راستولې وي چېرته چې رشتې پاتې نه شي نو هلته به د روپو څه اهمیت پاتې شي لوري دا پیسې به انسان شاه لاته نه برکتي ته واپس کوو په منی آډر پیژنې بتر سوینزم نمیشی و صبر نور کنده چی شیرایا دد ماما